السلام علیکم ملګرو. نن در سره د پښتنو د روایاتو د پښتو د شان د غیرت یوه ښایسته واقعه شیر کوم. یوه ډېره ښایسته قصه ده، زما ډېره خوښه ده نو ما چې ملګري م واوري. داسې وه چې په یو علاقه کې د دوو فریقینو په منځ کې ډېره سخته دښمني د ډېر وخت نه را روانه وه. یو بل ته به هر وخت په تاک کې ناست وو. داسې وشوه چې د یو فریق ته چا وویل چې دا بل فریق چې دی دی به په دې ټایم په دې ورځ باندې په دې علاقه باندې تېرېږي، تاسو ورته لار وڅارئ. داسې وشو چې هغې شپږ اووه کسان لاړل او په لاره کې ورته کېناستل. په هغه ټایم د لږ ساعت مخکې چې د په دې ټایم تېرېږي، اووه اته کسانو د اسلحې سره پټ ورته کېناستل. بلکل په هغه ټایم باندې دا مخالف فریق په دې لاره کې راښکاره شو. دی ورته بلکل سټینډ بای شو، ځان ورته بلکل تیار کړو دسته. چې دی لږ رانږدې شو نو په دې کې د دې دا کوم چې ناست دی په دې پټ ځای کې یو مشر ورته وویل چې پام کوئ ډز ونه کوئ. هغې ټول حیران شو چې ډز ولې ونه کړو، د ده خو موږ ډېر وخت نه په تلاش کې دا د مقره ته راغلی ده او ته وایې چې ډز پې ونه کوئ. ملګرو دا یې ورته ولې ووایي چې ډز پې ونه کوئ. هغه سره زنانه را روانه وه، د خپل کور زنانه ورسره وه. نو دې مشر وویل چې دا د پښتنو شان نه دی، دا د پښتو روایت نه دی، غیرت نه دی چې د دښمن سره د زنانې یا د ورسره بچی او بل دښمن دې بې ډز وکړي. دی اوس په دې ټایم کې معاف دی د زنانه په وجه، دی د ځي بل ټایم کې به ورسره ګورو. بس دې ټوپک یې ښکته کړې او دښمن یې دغه شان ښه په ارام سره په هغه ځای باندې تېر شو. څه وخت پس د دوه درې ورځې پس دې مخالف ته کوم چې په دې لاره تېرېدو هلته چا وویل چې ته خو بل اوس مړ وې، ټوپک یې درته بلکل سمې کړې وې، خو ته ولې بچ شوې؟ ته د زنانه په وجه بچ شوې چې ستا سره د کور زنانه وه. دا دښمن ډېر متاثره شو د دې خبرې نه چې زما دښمن دونه نر دی، دومره غیرتي دی. سلام کو دغه دښمنۍ ته چې هغه زه د زنانه په وجه پرېښوم، سره دونه احساس ول، دونه پښتو هغه کې. دی فوراً یوازې بغیر د اسلحې نه دغه دښمن حجرې ته لاړو، بلکل یوازې. او دښمنان یې ناست وو او مشر هم ناست وو. ده ورته وویل چې السلام علیکم. ټولو سلام جواب ورکړو. وی هغه ټایم کې خو زما سره زنانه وه، اوس یوازې راغلی یم، اسلحه را سره هم نشته، زما نر دښمنه، زما پښتون دښمنه، زه تا ته سلام کوم ستا دښمنۍ ته، اوس یوازې راغلی یم بغیر د زنانه نه، اوس ما وله ډز وکئ، ما تا ته خپل خون بخښلی دی، ته دومره نر دښمن یې. هغه وخندل او بیا یې ورته وویل چې اوس بیا معاف یې. دی حیران شو چې اوس څنګه معاف یم؟ ویې ته اوس زما په حجره کې ولاړې، اوس خو زما میلمه یې، د الله نه پس اوس زما په پناه کې. او پښتون چې دی نو په میلمه باندې خپل سر ورکوي، نو زه خو اوس په تا خپل سر به ورکوم، ځکه چې اوس زما میلمه یې، زما ځای کې. تا سره به دښمني پالم خو زما د حجرې نه بهر بل ځای کې. اوس په دې ټایم کې ته معاف یې، ته ځه، ځکه چې زما میلمه یې او په میلمه باندې که دښمن مې پښتون پې ډز نشي کولی، دا د هغه شان نه دی، دا د هغه روایت نه دی. دی بیا د هغه نه ډېر زیات متاثره شو، خپل یې لاړو، معافي ترې غوښته چې زه ستا سره نور دښمني نه کوم، ما بېله ته وګټله چې که ما اوله ما ته خپل خون بخښلی دی، ځکه چې ته ډېر نر دښمن یې، ته ډېر پښتون دښمن یې. نو دا خبره خو خیر بیا اوږده ده، دښمني بیا اوږده شوه یا ختمه شوه، خو ما تاسو ته څه د پښتنو د روایاتو، د پښتنو د شان، د غیرت یو واقعه تاسو ته بیانوله. ما چې تاسو یې واورئ یا تاسو ترې خوند والئ، نو دا زمونږ د پښتنو د شان او د غیرت یو واقعه وه. زما امید ده چې ستاسو به خوښه شي. ډېره مهرباني.